ګرانو کتونکو السلام علیکم. ما وی چې را افغانستان کې چې عمل پروسس روان دي نو خوشحالي کوم په او چې څونه ډېر ډیولپمنٹ کېږي نو زه وایم چې را زه تاسو سره شریکوم وخت په وخت باندې دوام هم کو او ان شاء الله لږ مونږ لم پکار دي تاسو لم پکار دي چې په سوشل میډیا یا په دغه شان دغه باندې چې کوم دي دا خبره مونږ دا کم خلک چې دا کار کوي دا وی لږ تعریف کو. نو یو خو تاسو ته به دا پته لګېدلې چې پرون د افغانستان د ایران د نیشنل سکیورټي ایډوایزر چې کوم علي شامخاني هغوی افغانستان ته لاړل، شاه محمود چې کله ایران ته لاړل د دوی سره ډسکشن شوی، هلته کې بیا شامخاني چې کوم دی هغه افغانستان ته راغی او په لومړي ځل باندې ایران دا خبره ومنله چې هغوی هم د طالبانو سره براه راست ملاقات هم کړی دی او افغانستان کې د امن په حوالې سره خبره نو زه ځکه دام ډیره ښه خبره ده، هر چا له پکار دی د نیکۍ کار دی، ښه کار دی د افغانانو دپاره نو چې څوک یې کوي نو موږ له تعریف پکار دی. بیا خاص کر ایران ډېر عجیبه غونته کې کردار پاتې شوی په دې تېر 14 کاله وخت کې کله چې امریکا دلته کې راغله او د طالب حکومت نو په هغه ټیم کې ایران چې دی د امریکې سره باقاعده مدد وکړو او د طالب په ویستلو کې چې کوم دی ډېر غټ کردار ادا کړی و، هغه اپریشیټ کړی و هغه وخت کې امریکې. اوس چې کوم دی رول بدل دی، اوس امریکا او مغرب د 1300 میاشتو یا د کالو راسې په ایران باندې الزام لګی چې ایران د طالب سره مدد کوي چې امریکا وباسي. نو ځکه که په دې وخت کې اوس ایران د افغانستان د سلامتیا دپاره په افغانستان کې د امن راوستو دپاره د جنگ ختمولو دپاره کردار ادا کوي نو دا یو ډېره ښه خبره ده. پاکستان هم چې کوم دی ایران سره خپل نوټ شیر کړي دي، امریکې د طرف هم انکریجمنټ بیان راغلی دی چې ایران یو ښه کردار ادا کوي شي. یو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې تاسو ته به دا پته لګېدلي چې را روانو څو ورځو کې د امریکې د افغانستان دپاره چې کوم خصوصي استازی دی زلمی خلیلزاد صاحب هغوی هم انډیا ته روان دي، هندوستان ته روان دي. ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې هند زما دا نه ده چې د هند سره څه خصوصي غونډه کې زه دغه غواړم، خو زما مدعا دا ده چې په افغانستان کې امن راشي او هغه خبره وي یتیم له پی پکار دی، هغه که د وایي او که د څښئ، یتیم افغانانو له امن دی او هغه چې هر څوک په دې کې کردار ادا کوي شي. نو زه دا وایم چې په افغانستان کې دا وخت د ایران پراکسي، د پاکستان پراکسي، د هند پراکسي، د امریکې، د سعودي عرب د دې ټولو دي. نو دا نه چېرې نیم مونږه په 1988 او یو کم لساتیا کې چې کوم دی هندوستان بار کړو، د بون پروسس نه مونږه هندوستان بار کړو. نو موږ وکتل چې هلته کې بیا په افغانستان کې غټه مسله د پاکستان او د هند پراکسیز دي. دوی د یو بل خلاف هغه ځمکه استعمالي دی او حقیقت دی چې کله استعمالي خاص کر هندوستان د پاکستان باره کې، ځکه چې پاکستان ته خو دلته کې د کشمیر مسله ده. نو که اوس هندوستان راځي که پاکستان د دې سره کرتارپور کوریډور کولاوي نو ولې نه که افغانستان کې هندوستان یو کردار ادا کوي چې د تېرو تاسو څنګه چې ما وویل د 14 کالو نه هندوستان هلته کې انویسټمنټ هم کوي، افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، افغان عوام کې چې کوم دی ښه یو ځان له یو ریپو جوړه کړې ده. بل د هندوستان او د افغان کوم چې پخوانی هندوستان زه خبره کوم او د افغانستان تهذیبي ثقافتي د دې روابط هم دي نو یو کردار ادا کوي شي یو پازیټیو. زلمی خلیلزاد ځکه چې ما داسې رپورټونه کتلي چې افغان لیډرشپ چې کوم د انډین لیډرشپ چې کوم دی په دې لږ خفه دی چې ټول راغونډېږي او هندوستان یې پکې بالکل بهر پرېښي. نو دلته کې اوس د کریډټ اخیستو مسله نه ده، دلته کې اوس مسله ده د افغانستان د امن. نو که زلمی خلیلزاد هلته کې ځي نو ما په خیال دی کې هم د پاکستان یو ځکه چې امریکا او پاکستان دې وخت کې بالکل په یو پیج باندې دي افغانستان حوالې سره، ځکه چې پاکستان غواړي چې ایران شامل کړي، روس شامل کړي، چین شامل کړي او د هغې باره کې انډیا پازیټیو امریکې پازیټیو سټیټمنټ ورکړ. نو دغه شانتې د هند باره کې هم ده یو. نو دا مې ډېر پازیټیو ډیولپمنټ وایي چې زلمی خلیلزاد که هلته کې لاړ د انډین لیډرشپ سره چې کوم دی دا مذاکراتو کې څه شوي دا نوټس هم شیر کړل او باقاعده د یو کردار ادا کولو هم یې ته توقع هم کړي او آی هوپ چې انډین لیډرشپ بالکل ډیفینیټلی دا کردار ادا کړي. یوه نن به تاسو بل خبره مې اورېدلي چې امریکا کې په افغانستان کې د امریکني فوجانو چې کوم مشر دی هیډ دی جنرل هغه نن پاکستان ته راغلی دی او د پاکستان د آرمي چیف جنرل قمر باجوه سره ملاقات کړی دی او دوی یو وارې بیا دا کوم پروسس چې روان دی
د امن حوالې سره په دې کې یو بل سره نوټس هم شیر کړي دي، آیډیاز هم شیر کړي دي. مخکې به څنګه ځکه چې د دوی سټیټمنټ هم دغه راغی چې د افغانستان مسله په جنگ نه، په ګولۍ نه، په ټوپک، په توره او په جهاز نه، بلکې دا په خبرو اترو حل کیږي. نو ما وی چې تاسو سره دا خبرې شیر کوم چې دا پروسس روان دی او په دې کې مونږ له پاکستان له دانې دی پکار چې وي، هندوستان به پکې نه، هندوستان له دانې دی پکار چې پلانې به پکې نه، ایران وی چې امریکا به پکې نه، امریکا وی ایران به پکې نه، بلکې دا خبره د افغان ولس ته د 13 کالو راسي هغوی د جنگ په حالت کې دي. نو دې ملکونو باندې امریکا، روس، چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او په یو ای په دې ټولو باندې دا ذمہواری ده، مورل هم او تقریبا لیګل هم، ځکه چې دا سټیک هولډر ون وی اور د ادر وی په دې کنفلیکټ کې پاتې شوي دي چې دوی اوس خپل کردار ادا کړي او دې ته نه ګوري چې د دوی منځني تعلقات څنګه دي. پاکستان له د هند سره، هند له پاکستان سره، ایران له د امریکا سره، امریکا له د ایران سره، دغه شانتي روس او امریکا، دغه شانتي روس او چین او امریکا. دې خبرو نه اوس راوتل پکار دي. مونږ ټول چې کوم دی که د افغانستان کې د امن راوستلو لپاره هر یو ملک کردار ادا کوي شي نو ډېر پازیټیو وي. او دې وخت کې ما ته ښکاري چې پاکستان خپل کردار لکه څنګه چې عمر داودزی صاحب ویلي د های پیس کونسل مشر چې د پاکستان په پالیسۍ کې واضحه تغییر راغلی دی افغانستان په حوالې سره. نو که پاکستان ښه پالیسي ده، ایران هم د دې شامخاني د وزټ نه پته لګي چې ایران هم غواړي، نو روس هم غواړي، چین هم غواړي، امریکا هم غواړي. نو دغه شانتې که پکې هند هم راشي، ځکه چې اصل مدعا زمونږ دا ده چې زمونږ خبره اډوکي شمارونه د ام خوړلو سره دی او ام دا دی چې په افغانستان کې امن راشي.